تاسو د نن نه پس یو خو کنزلماران احناف یې، بل نافرمان او ناکام مناظرین یې. تاسو فرمانبردار نه یې، کم از کم د خپل قائد محترم خو ومنئ که نه مړه. یوه خبره دې دا کړې ده چې قائد ملت اسلامی یا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه عام نصیحت کړی، وجادلهم بالتي هي احسن دې باره کې عامې خبرې کړې وې او مفتی ندیم صاحب ته نه دی ویلي. محمد اسماعیل واوره، د دې ما سره ګواهان شته او ښه ثقه علما را سره د دې ګواهان دي چې مفتی ندیم ته بذات خود ویلي چې دا کار پرېږده، او که غواړئ چې بیا دله دا ګواهان درپېش کړم. تاسو نافرمانه یې، د خپل قاید هم نه منئ. نو ما خو تاسو ته خپل سندونه د حفظ القرآن، تجوید القرآن، د قرات سبعی، د دور حدیث او د تخصص فی الفقه ټول ممتاز ښودلی دي. بسم الله کې خپل سندونه، او دا زما تاسو ته چیلنج دی، تاسو به خپل ټول سندونه ما ته ممتاز ونه ښایي، او زما دا لا شک هم دی په تاسو چې تاسو سره به تخصص سندونه یي که نه. مفتی ندیم صاحب ته هم مې درخواست دی چې هغوی به هم خپل سندونه وښیي. او یو بل منونان یې پکې دی داسې ستاسو د دې دغه کې څه نوراني دغه راځي، ورکوټی ماشوم دی یو بچنګی، هغه د شیخ حمدالله جان صاحب د ډاګۍ هغه تایید کوي او فیض الحسین تردید کوي. مړه ستاسو د کنزلمارانو خپل منځ کې مې اتفاق نشته که نه، د خپل منځ کې لږه دغه کوئ، مشوره کوئ چې دا زمونږ سړی دی او که نه دا زمونږ نه بهر کس دی. نو مړه ته خو ټول عمر وایې چې موږ د دې میدان خلک یو، د دې میدان خلک یو، ته اوسه پورې دا کوم لفظ چې وایې دا هم غلط وایې که نه، مناظره وایې. مناظره نه ده، اصلاح یې وکړه، چا سره مشوره وکوې دا به څنګه وایې؟ مناظره نه. روح الله مه وایې، ها نه ده، حا ده. روحاني نه دی، روحاني دی. الفاظ حروف صحیح که خو دا ده چې ژبه کې د لکنت دی. دعا درته کوو چې الله پاک دله روغ صحت درکړي او الله دې دا ژبه لږه فصیح کړي. بلکې ستاسو دا کومه مدرسه چې کوم ده المرکز الحنفیه، دا په مضاف چې ملي پلام لګولی، المرکز الحنفیه دې هم په چانده جوړه شوې ده. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وی داسې دوه یاران بچا نه وي لیدلي چې دا یو ورته کنزل کړه بل دعا. شیخ محمد الله صاحب ستا عظمت ته سلام چې د دغه دومره کنزلو باوجود بیا هم ته دوی ته دعاګانې کوي. د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سره تعلق لرونکو مسلمانانو ورونو، یو ځل بیا د کنزلماران احناف د هغې د تنظیم هغه نافرمانه او ناکامه مناظرین هغوی ما پسې بیا یو ځل د محمد اسماعیل په نوم باندې یو الګ کلیف کړی دی، او دا هغه کس دی چې شیخ محمد الله صاحب پسې د ډېر بېهوده نازیبه کچه الفاظ استعمال کړي، اگر چې اوس یې د خپلې آی ډۍ نه ډیلیټ کړي دي خو په نیټ کې شته. د هغوی د کلیف مختصر غوندې جواب کوم. څه پیغورونه یې ماله راکړي دي. یو دا پیغور چې دی وی ته چاندې کوه، دویم دا چې 6 نمبر یو تبلیغ کوه. مختصر وضاحت زه تا ته وکم، دا ته چې د چاندود پیغور ماله راکې نو ته پوره معلومات وکړه. دا تمامو مدارسو والا چې کوم دستاربندي وي او زه بوتلی یم هلته بیان دپاره، او هغوی راته دا وینا کړې چې زموږ دپاره د تعاون آواز ولګوه. نو هغوی دپاره ما د چاندې او د تعاون آواز لګولی، او الحمدلله ډېر جوماتونه او مدرسې زما د تعاون د آواز د لګولو په وجه باندې آباد شوي دي، او نن پکې درسونه او عبادات روان دي. په دې د الله حمد او شکر ادا کوم. او که ته وایې چې دا پیغور دی چانده کول، نو دا په زینت المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب حفظه الله دا هم داغ ته لګی، ځکه چې په جامعه نعمانیه کې هر کال هغوی د چاندې آواز لګی. دا په دیر باباجي باندې، هغه دیر باباجي چې د هغه فرزند
د مفتی ندیم باره کې تاسو وایئ چې زموږ تایید هغه کوي موږ له هغه سرټیفیکیټ راکړی هغه په ډېرو مدرسو کې بلکې جامع حقانیه کې چې کوم مسجد آبادېده شیوخ د حقانیې دا به اکثرو ځایونو ته تلل او هلته به د تعاون آواز لګو داسې ډېر علما درته ښایم بلکې ستاسو دا کومه مدرسه چې کوم ده المرکز الحنفیه دا په مضاف چې ملی پلام لګولی المرکز الحنفیه دې هم په چنده جوړه شوې ده مفتی سردار علي حقانی سے نور الله مرقده اخو دې پیژنده که نه اب هم دا آواز لګو ضیاء الله جان هاشمي صاحب پیژنې بیا هغه هم دا آواز لګوي اکثر علما مشایخ کبار دا لاسه کوي چې د دوانو جهانو سردار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بعضې موقعو باندې د چندې آواز لګولی دی او د تعاون اپیل یې کړی دی داسې پیغور نه دی او زما خپله مدرسه چې ده الحمدلله زموږ د مالیاتو خپل ناظم صاحب دی ټول آمد او خرج د هغه سره الحمدلله زه یو مدرس شکل کې دې مدرسه کې درس کوم دا کم پیغور چې دی راکړی دا د ځان سره جیب کې سنبال کا او دا رد صرف په ما نه دی دا د په ټولو مشایخو اکابرو باندې رد دی محمد اسماعیل واوره دویم پیغور یې ماله دا راکړی چې ته تبلیغ کوه ته 6 نمبر بیانوه او بیا و چې مفتی محمود رحمت الله علیه وی چې یو قیدانی راغی چې هغه د تبلیغیانو په شان پټکی والی انا لله و انا الیه راجعون یو خو زما تا نه دا سوال دی چې 6 نمبرو کې ستا په کم نمبر اعتراض دی چې د هغې وضاحت درته وکړم او ته دا ولې تبلیغ ولې خلاف شوي دا په تا څه چلو شو راشه موږ سره د الله په لار کې لږ وخت ولګوه چې اصلاح دې وشي تا خو کال مفتی ندیم صاحب سره په خپله وی چې ما تېر کړو صرف کنځلې دې زده کړي او لږ خانقاه ته راشه ذکر اذکار وکړه او لږ تبلیغي ماحول کې پاتې شه چې دا ژبه دې لږه خوږه شي ډېره ترخه ژبه دې ده دویمه خبره یې دا کړې چې ته علمي یتیم یې نو ما خو تاسو ته خپل سندونه د حفظ القرآن تجوید القرآن د قرات سبعي د دورې حدیث او د تخصص فی الفقه ټول ممتاز ښودلی دي بسم الله کې خپل سندونه او دا زما تاسو ته چیلنج دی تاسو به خپل ټول سندونه ماته ممتاز ونه ښایي او زما دا لا شک هم دی په تاسو چې تاسو سره به تخصص سندونه یي که نه مفتی ندیم صاحب ته هم مې درخواست دی چې هغوی به هم خپل سندونه وښیي دا دونه القابات او مناظر اسلام او وکیل احناف او فلان او ډینګ دا قصې خو تاسو ځان سره تړلي دي خو تاسو به خپل سندونه وښیي او فیض الحسین صاحب ته خو ما ویلي ما وی چې ته وی د 400 او امیر صاحب دی او هغه دا خبرې کوي نو امیر صاحب تا ته دعوت درکوي دا قبول کا او خپل سندونه دې وښیه هغه مې درته قرض پاتې دی او ممتاز به پکې راته ښیي او د تخصص سند به دې راته ښیي بل دا وی چې دی علمي یتیم دی نو مړه ته خو ټول عمر وی چې موږ د دې میدان خلک یو د دې میدان خلک یو ته اوسه پورې دا کوم لفظ چې وی دا هم غلط وی که نه مناظره وی مناظره نه ده اصلاح یې وکړه چا سره مشوره وکړه دا به څنګه وی مناظره نه روح الله مو وی ها نه ده حا ده روحاني نه دی روحاني دی الفاظ حروف صحیح که خدا ده چې ژبه کې دم لکنت دی دعا درته کوو چې الله پاک دله روغ صحت درکړي او الله دې دا ژبه لږه فصیح کړي او دعوت هم درکوو چې خیر دی لږ وخت تبلیغ کې ولګوه انشاءالله اصلاح به دې وشي او حنقه کې تزکیه د نفس هم وکړه دویمه دا خبره ده چې فیض الحسین په ډاګۍ حمدالله جان صاحب نور الله مرقده باندې کم نازیبه الفاظ استعمال کړي دي د هغه په تحریري جواب کې هغه شته او په هغې کې وایي چې دا الواخورو سقاتونو والاو د یتیم او د کونډې دا مال به یې خوړه او یو بل منونان یې پکې دی داسې ستاسو د دې دغه کې څه نوراني په دغه راځي ورکوټی ماشوم دی یو بچنګی هغه د شیخ حمدالله جان صاحب د ډاګۍ هغه تایید کوي او فیض الحسین تردید کوي مړه ستاسو د کنزلمارانو خپل منځ کې اتفاق نشته که نه د خپل منځ کې لږه دغه کوئ مشوره کوئ چې دا زموږ سړی دی او که نه دا زموږ نه بهر کس دی او انشاءالله تا ته به د علمي یتیم باره کې چې کوم الفاظ تا استعمال کړي
او نورې د ډېرې زیاتې غلطیانې دي او دا نور اغیار ته پیدې اخلي هغه درته نه وایم. او یوه خبره دې دا کړې ده چې قائد ملت اسلامیه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه عام نصیحت کړی وجادلهم بالتي هي احسن دې باره کې عامې خبرې کړې وې او مفتی ندیم صاحب ته نه دی ویلي. محمد اسماعیل واوره د دې ما سره ګواهان شته او ښه ثقه علما را سره د دې ګواهان دي چې مفتی ندیم ته بذات خود ویلي چې دا کار پرېږده او که غواړئ چې بیا دله دا ګواهان درپېش کړم. تاسو نافرمانه یې د خپل قاید هم نه منئ. تاسو د نن نه پس یو خو کنزلماران احناف یې بل نافرمانه او ناکام مناظرین یې. تاسو فرمانبردار نه یې کم از کم د خپل قاید محترم خو ومنئ که نه مړه. او خلکو له ته ذهن جوړی چې هغه عامه خبره کړې وه عامه نه وه. دی خصوصي ما سره د دې ګواهان موجود دي او دا به درته وښیم انشاءالله العزیز. او د مفتی محمود رحمت الله علیه کوم خبره چې کوي نو د هغه د فرزند محترم خو تاسو نه منئ که نه. یو خو هغوی قاید مې دی، یو خو هغوی زه په جمعیت کې یم، یو رکن یم، دا مې دی دا مې دی، او بل خوا چې هغه درته کومه خبره کوي د خپل قاید نه هم ته خلاف یې. نو یو ناکام، بل نافرمانه، دریم کنزلماران احناف. دې ټول تنظیم ته زما دعوت دی چې مهرباني وکئ د خپلو ژبو اصلاح وکئ. دعوت در کوم، لږه مذاکره در سره کوم، ستاسو چې کوم الفاظ دي د هغې لږه اصلاح وکئ، مهرباني به وي. درېیمه خبره تاسو دا کوئ چې شیخ محمد الله حقاني صاحب باندې حد قذف دی که اسلامي حکومت وی دا وی دا وی. نو شیخ محمد الله حقاني صاحب چې د مفتی ندیم صاحب کومې خبرې کړي دي چې کور ته درځم، مور نه دې تصویر علم، ښځې نه دې تصویر علم، ما کلیپونه دا دې موجود دي او د دې اقرار هم مفتی ندیم کړی دی. او که د اټک د پول خبره ده او یا د پرتګونو خبره ده، دا اقرار هم مفتی ندیم په خپل کلیپ کې کړی دی. خو هغه وایي چې ما داسې نه دی ویلي، صرف د شیخ حمدالله جان محمد الله حقاني صاحب دغه انداز بدل دی، نور اقرار مفتی ندیم کړی دی. او وګوره چې یو سړی په خپله په یو ګناه باندې اقرار وکړي چې بیا د هغه څه حکم دی. بله خبره دا ده حضرت د مشرانو وینا وه چې دا یوه فتنه ده، خو اوس خلکو تسلیم کړه. او یقینا چې حقه فتنه چې خپلو اکابرو اسلافو او مشایخو ته لاس ورچوي. مړه مفتی صاحبزاده مفتی ګورلی شاه صاحب تاسو سره په مناظره کې څومره د ادب نه کار اخیسته او ستاسو د بېادبۍ انداز بیا اخره کې درته هغه په غوسه شو چې تاسو کشران واړه یې ماشومان یې، زه تاسو ته د ادب الفاظ ویم او تاسو د بېادبۍ دغه کوئ. او مفتی ندیم صاحب چې کله هم د حضرت صاحبزاده مفتی ګورلی شاه صاحب نوم اخلي دا اوسنی انداز هم د ډېر بېادبۍ دی، پیر صاحب داسې وایي، پیر صاحب داسې وایي. مړه لږ حیا هم څه شی دی. بله خبر دا د حضرت لږ برداشت پیدا که او ښه کوله غوږونو سره یې واوره او دا کلیپونه ټول عوام او خواص ګوري، ستاسو کنزل هم اوري او زموږ اصلاحي دعوت هم اوري چې موږ تاسو له کوم درکوو. نو زما خو یو سوال دا دی که تبلیغي شپږو نمبرو کې ستا په کم نمبر اعتراض وي او یا د تبلیغ مخالفت ستا په څه وجه باندې، نو د هغې ووایه چې اصلاح دله وکړو. خو دعوت درکوو چې راشه لږ وخت ولګوه، انشاءالله چې ډېره اصلاح به دې وشي. ځکه ډېر هغه سنګینګ چې به یې کوو، ډېر هغه خلک چې د اسلامي معاشرې نه ډېر لرې وو، ډېر ګناهګار وو، ډېرې ګډې وډې به یې وې، هغوی توبه وښکله رالل او ماشاءالله ډېر نیکان ته جوړ شوي دي. امید ساتم زما دا نصیحتي کلیپ به تاسو قبلوئ، راشئ لږ وخت ولګوئ تبلیغ کې، الله پاک به خیر درکړي. او دا کومې رسالې چې تا پیش کړې چې یو خو ستا په حافظه کې فرق دی، ما 100 کاله یاد کړي دي او تا 100 ته جوړ کړه. وګوره کلیپ دی، ما ویلی دي چې تیر شوو 100 کالو کې علماء دیوبند ته دومره کنزل نه دي شوي، ګینې څوک دې موازنه وکړي، دا زما دعوه ده.
تیرو شوو 100 کالو کې 100 سال یادوم 100 نه یادوم 100 کې فرق وي. تیرو شوو 100 کالو کې علماء دیوبند ته دومره کنزل نه دي شوي څومره کنزل چې نوجوانان احناف کنزل ماران احناف کم تنظیم جوړ شوی دی د هغې نه پس چې علماء دیوبند ته په کم انداز په کم الفاظو باندې د پنجپیریانو د بریلیانو وابیانو طرف نه کمې کنځلې شوي او څومره شوي دي دا په دې 100 کالو کې دومره نه دي شوي. دا ستا دغه تنظیم پیدا ده. او بل حضرت ما ستانه مطالبه ده چې خپل سندونه لږ مونږ ته وښایه او هغې کې د ممتاز انداز دې مونږ ته وښیه چې زه علمي یتیم یم ما علم کړی ما خو تا ته خپل ارسه وښودل او تاسو به کتلي مي فیض الحسین به هم کتلي تا به هم کتلي او دغه ټول تنظیم به کتلي تاسو هم لږ مهرباني وکړئ بسم الله کوئ خپل سندونه مونږ ته وښایه. او یو واجبه خبره کوي چې وجادلهم بالتي هي احسن د دې لاندې ټولو مفسرینو لیکلي چې دې نه مناظره ثابته ده دې نه چا انکار کړی. یو تفسیر کې ما ته وښیه چې هغې کې دا لیکلي چې کنزل پکې جایز دي یو پکې راته وښیه زمړه زما او ستا چې په څه بحث روان دی نو په کنزلو دی په دې الفاظو د غلط ګویې باندې دی الفاظ سم کوي مړه نور څه خبره خو نشته اصلاحي خبره ده کوم ولې نه منئ. او بیا د اخره کې یو ناشنا خبره کړې ده چې ته د دې میدان سړی نه او قسم دې په دې خوړلی یو خو به د قسم کفاره ورکړي او بیا دې ویلي چې یو پنجپیري ته 10 منټه ته مخې ته نشي کېناستې دا دې ماله چیلنج را کړی دا چیلنج ما قبول کړ اوس مې قبول کو تا اگر چې د قیامت سبا پورې تا ماله چیلنج را کړی ما خو وی چې ستاسو الفاظ تشې ګوټې دي همدغه هم زده کړي دي دغه استادانو نه قیامت سبا پورې به دا چلی واغه چلی ستاس چیلنج ما نن قبول کړی چې کلپ مې اورېدلی دی پاک قصات ما ستاس چیلنج قبول کړ تا ته وایم چې کم پنجپیرې ته تیارولی شي هغه پنجپیرې تیار کړه چې ته تیارېږې او تاسو ته عاجزه یې او هغه له مخې له نشئ ورتلی او د هغه جواب نشئ کولی هغه تیار کړه چې په کومه موضوع مناظره کوي انشاءالله زه به ورسره کوم. او که ته وایې چې د پنجپیریانو د دې نورو مخې ته نه ناست نو الحمدلله مونږ په ګنټو مناظرې کړي دوی سره. په دارالقرآن مدرسه کې 1.5 غنټه یا 1 غنټه 40 منټ ما د دوی سره بحث کړی دی په ریکارډ باندې مو او هغه دوی بیا شیر نه که او دام د ته چې دومره د اخلاقو د یاره کې دننه مونږه بحث وکړه چې زه کله خپل ځای ته را ورسېدم قسم بالله قسم درته خورم چې ما ته هغه دوباره رنګ وکړي مفتي صاحب که څه بېادبي شوي وي خفه نه شئ او معافي غواړم په دې قسم خو به یقیني د الله په ذات د قسم خورم والله بالله تالله چې هغه بیا رنګ کړی دی. مهرباني دا وکئ تاسو چې کومې مناظرې کړي دي د هغې نه وروسته تاسو ویډیوګانې وکړئ موږ وګټله او هغې ویډیوګانې وکړي موږ وګټله یو بل پسې کنزل او ټول علماء دیوبند پې تاسو وکنزل ټول مشایخ او اکابر هم پې وکنزل په هغوی خو دې وکنزل اوس پسې په خپله را لګیا شوئ یو شیخ مخې ته راولئ او کنځئ او وایه چې مونږ دفاع کوو مونږ په میدان ولاړ یو ار مړه داسې دفاع وي یار دا مناظر اسلام وي. تاسو ویډیوګانې کوئ مونږ وګټله هغه ویډیوګانې کوي مونږ وګټله او کنځلې کوئ بد رد وایي او عوام ته کم تاثر علي وي دا وګوره د پیغمبر وارثان ځان ته وایي نصیحت قبول کوي دا کار پرېږدئ دلیل جواب په دلیل وکئ که هغه کنزل کوي او یا دا کومې رسالې تا پیش کړې نو هغې سره به جواب نه که نه نو ته به د کنزلو جواب په کنزلو کوې د پرون نه په دې خوا بله ورځ نه چې دا کلیپ ما کړی دی ستاسو ډېرو کسانو ما ته کال وکړه یو بانه بله بانه ما ورته اخره کې ویې هلکه چې څه دپاره دې رنګ کړی دی هغه مقصد ووایه نو کنزل به یې شروع کړو ما ویې لږ نور وکړه نو بیا نور هم وکړه ما ویې زړه دې یخ شو بیا دغه په خپله بند کړه صرف یو ملګری چې کاکا خیل په نوم باندې ډېر با ادب او ډېر ښکلي انداز کې د هغه خبرې وې نو د هغه الفاظ هم ټیک و انداز هم ټیک و سوچ او نظریه هم ټیک وه
او دا نور چې کوم چا به کال کو رابطه به کوله نو کله به مسله بانه کوله او کله به یو څیز خو کنزل به کول نو ما باغی ته تاسو معذوره خیر دی تاسو بې ګناه تاسو ته ګناه نشته ځکه استادانو تاسو ته نور څه ښودلی نه دي صرف کنزل یې زده کړي دي که نو بس خو کوئ یار زړه تش کې او تا ته هم ویمه اسماعیله کوه کنزلې او دا خلک ګوري او ستاسو اصلیت او حقیقت دنیا ته ښکاره شو او ټول پنج پیریان وی او ټول بریلیان او وابیان دا کلیفونه اوري او هغوی وایي چې مفتي ندیم کنزلې کوي نو موږ ځکه کنزلې کوو نو مړه د کنزلو جواب خو کنزلې نه که نه دلیل سره خبره وکړئ دلیل سره مه کوئ کنزلې او بیا تاسو وایئ چې موږ باطل ته په میدان کې ولاړ یو تا د وحدان وې څونه صفت کړی مفتي ندیم ته ووایه دا دی اوس هم په میډیا موجود دی دومره دې متاثره یې او نورې څه خبرې شته خو هغه مشران به قار شي ګنې هغه به هم په دې نټ راوستې وي تاسو هغې سره په څه اختلاف دی خو د شهرت وږي او لګیا یې ځای په ځای چیلنجونه او مړه یو خو موضوع نه پېژنې د خدای شان دی او ماله د چاندې پیغور راکوي که زه دستربندۍ له بیان له لاړ شم یا د مدرسې او د مسجد افتتاح وي زه هغې له بیان له لاړ شم هلته خلکو ته د تعاون اپیل وکړم نو دا خو موقعشناسي ده او هغې ته وایم چې لکه تاسو تعاون وکئ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او تاسو چې کوم ځای ته څوک بیان لبوزي مړه د مدرسې او د مسجد به افتتاح وي ختم القرآن به نو ستاسو شروع سئ وابي دسي پنج پیري هغه وي ما ورته دا وي او داسې چل دی مړه لږ د خدای خاطر وکړئ لږې دا کنځلې پرېږدئ مړه راوځئ د دې عناد او د حسد نه لږ شان هوش او حواس کې دا هغه خپل ښکلي پیغمبر نبی محترم صلی الله علیه وسلم د هغې اخلاقو نه ځان خبر کوي ای به کنځلې نه خوښولې دا کلیپ رانه ډېر زیات اوږدېږي ما به تاسو ته د دې یو څیز چې دا ما کم ووي دی به ما تاسو ته په دې کې د کمنټسو د مفتي ندیم صاحب د هغه کلیپونو او د مشرانو د هغه وینا د قائد ملت اسلامیه هغه ګواهان ابه ما تاسو ته ټول پیش کړي ما سره ډېرو علماو ډېرو مدرسو رابطه وکړه ما ته وي مفتي صاحب محترم وی د ټول علماء دیوبند د مکتب فکر سره چې څومره مدرسې او عالمان تعلق لري وی د هغه ټولو دقه موقف دی دا کم چې ستا دی خو نورو علماو د ډېر شرافت او د ډېر عزت او د عظمت د وجې نه خوله نه کولاوله او هغوی وی چې دا سړی ډېر بد رد وی کنځلمار دی موږ پې ځان نه کنځو او زه به تا ته هغه لیست بیا پیش کړم چې څومره کسانو څومره مفتیانو څومره مدرسو څومره علماو دا خبره وکړه چې دا کنځلې بد رد پردو پسې او خپلو مشایخو پسې ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم مړه څه ناڅه تور ټکی به دې ویلې دونه خو به پې پوهېږي که نه د دې نه اوس تاسو څه اجتهاد کوئ څه سوچم دی کومه معنا دې اخلئ حضرت نصیحت قبول کوي په بل څه نه خلاصېږئ په یو څیز باندې به خلاصېږئ مفتي ندیم صاحب شیخ محمد الله صاحب نه معافي وغواړه او دې کې څه شرم خبره خو نشته تا ورته کذاب او ملعون او بد رد ویلي دي په کلیپ راشه او خپل شاګردان دې هم پویه که او په خپل هم هغه نه معافي وغواړه چې شیخ صاحب محترم ستا د خدای ډېر قدر وکړي ما بد رد وي او ته ماته دعاګانې کوې اب هم په مسند ناست دي چې کله د احادیثو درس وکړي او پیرډ والي نو اب هم درته دعا کوي اوس هم درته کوي او بیا به هم درته کوي او تاسو ته م وایم دا څومره د دې تنظیم ملګري چې یې دا څوک کالونه رنګونه کوئ او څوک واټساپ یې کوئ څوک میسیجونه کوئ او څوک داسې لګیا او مختلف کلیپونه کوئ څوک کمنټس یې کوئ د خپلې ژبې اصلاح وکئ زما دعوت دا دی زما نصیحت دا دی ګیله خو تاسو نه منئ د مشرانو نصیحت چې کوم قاضي فضل الله صاحب کړی د هغې جواب تاسو وکړه شیخ حمدالله صاحب تاسو به درد وایې رشید احمد سوادي صاحب ستاسو نه مړه نجیب الله فاروقي صاحب سره تاسو جړپ وو مفتي ګور علي صاحب سره تاسو جړپ وو شیخ محمد الله حقاني صاحب سره تاسو مړه کم یو عالم د دیوبند تاسو پرېښی دی او هم معاف کړی دی او نه هم دی دردولی نو که بیا تاسو الټا کلیپ کوئ کنزل کوئ وران جواب کوئ
نو ستاسو کنزل زمونږ به انشاءالله درته دعاګانې موږ درته دعا کوو ښه او موږ ملګري هم کېنولي زمونږ د دعوت تبلیغ میدان داسې دی زمونږ د خانقاو د تزکیې نفس او زمونږ د استادانو تربیت دا دی چې تاسو ته به ستاسو د کنزلو جواب په کنزلو کې نه میلاویږي تاسو ته به ستاسو د کنزلو جواب هغه په دعا سره میلاویږي تکړه شئ لاس هم خلاص که په هر څومره کنزلو بدردو باندې ستاسو تسلي کېږي حوصله هم وضع کېږي بالکل دغه کوي نور ډېر زیات خبرې دي پکې کړي دي خو هغه ټیم دا کلیپ ډېر زیات اوږدېږي او انشاءالله دې نه به ډېر عوام او خواص ډېر ښه سبق واخلي او دا به ټول تاسو ته ووایي چې مهرباني وکړئ او په دغه یو طریقه به خلاصېږي چې د خپلو ژبو اصلاح وکړئ او د خپلو مشایخو د ګریوان نه لاس وباسئ او که نور دی کې مزید دغه کوئ نو نور هم بېعزته کېږي شرمېږي او ټول علما د پسې راپاسي مړه تاسو خو زموږ د سر تاجونه یې زموږ د زړه سرونه یې موږ قدر احترام کوو ستاسو ادب کوو مهرباني وکړئ د فحشګویي کنزل بدرد د تلخ کلامي ختمه کوي او لږ شان په ښو اخلاقو ښو الفاظو سره خپلې ژبې خوږې کوي الله دې توفیق درکړي چې دا اوریدل برداشت کوي او بیا دې په الله د عمل توفیق درکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر